المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك راما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، الله رب العالمین د انسانی زندگی اصول بیان کړی دي او یو د هغه اصول نه چې مجتمع هغه باندې پاکه پاتې شي، خسته پاتې شي، د هغې نه غیبت دی چې په موږ او تاسو باندې حرام کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې د معراج واقعه کېدل او زه اسمانونو ته وختم، په هغې کې مې داسې کسان ولیدل چې د هغې نوکان د اوسپنو چې په هغې باندې هغوی خپل مخونه هغه داسې شلول. وایي ما تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه چې دا څوک دي؟ وایي دا هغه کسان دي چې دوی د خلکو یعنی د انسانانو غوښې خوړلې، مطلب دا چې د خلکو په عزتونو کې به هغوی ګوتې والې، د خلکو په عزتونو کې به هغوی خپل ځانونه واقع کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبر باندې تیریږي او وایي چې په دې باندې ډېر عذاب دی او د دې وجې نه ده چې دوی به د خلکو عزتونو کې ګوتې والې. د غیبت مطلب دا نه دی چې په یو چا کې غلطي ده او تا ذکر وکړه، بلکې د غیبت مطلب دا دی چې په چا کې یو غلطي شته دی او تا یې ذکر وکړه. دې ته نه وایي چې غلطي نشته او تا یې ذکر وکړه، نه بلکې شته دی او واقعا فعلا هغه ذکر تا د هغې وکړه، دې ته غیبت وایي. اما چې کله پکې یو کار نه او ته د هغې ذکر کې د هغې په غیاب کې، نو هغه به د غیبت نه هم ډېر شدید دی چې هغې ته بهتان ویلی شي، د هغې نه هم منع شي. موږ او تاسو چې په کوم مجلس کې کینو نو زموږ اولنی کار لږ ساعت بعد هغه دا وي چې یو مسلمان راواخلو او هغه کیدو د هغې په باره کې خبرې شروع کړو، او خاص طور باندې چې هغه کله مړ وي، وفات وي، د دې نه منع راغلی ده چې د مړو پسې خبرې وشي، بلکې مړو ته باید د مغفرت دعا وشي، د رحمت دعا هغوی ته وشي. لہذا خپل ماحول جوړول، خپل عزت ساتل، د ملګرو دفاع کول، د خپلوانو دفاع کول، دا شرعي آداب دي چې موږ او تاسو لري راکړي دي. که چېرته یو انسان غیبت کوي، په یو مجلس کې ناست دی او بل ملګری هغه غیبت اوري، هغه نه منع کوي، د هغه حکم د هغه غیبت کوونکي په باره کې دی. الله رب العالمین قرآن مجید کې دا مثال موږ له راکړی دی چې آیا تاسو غواړئ چې د خپل مړ ورور غوښې وخورئ؟ دا کریه مثال د دې دپاره الله رب العالمین راکړی دی چې ګوره ډېر سخت عذاب دی او ډېر غلط کار دی، غیبت د دې نه ځان وساتئ. ته الله نه دا سوال کو چې الله رب العالمین موږ او تاسو د غیبت نه لرې کړي او الله رب العالمین په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.